الله پر ذاخرت باندې څوک چې د الله نو یری یجل له مخرجا هغه د پر بو ګرځي الله پاک مخرجا څوک چې د الله نو یری تقوا اختیار کی یجل له مخرجا او بګرځي هغه زید وته د تکلیفونو د دنیا نه دنیا کې به الله تکلیفونه پینې راوړي چې تقوای ويرزقه من حيث لا يحتسب او خراج ور کی ولدا طرف نشید د بخیال نه و ما يتوکل على الله څوک چې په الله ځان وسپري فهو حسبه الله ورله پوره دی ان الله بالغ امره الله پاک پوره کوونکی د خپل کارونه دی الله ګرځول له دارشي د لپاره مقرر کړل دارشي د لپاره یو اندازا کومه خدای چې ماهواري بیماری راځي داغه عدت په ماهواري بیماری سره شو سورۃ بقره کې تاسو ویلو اوس کومه زنانه چې ماهواري بیماری نه راځي ولدا یا بډای شوی دا هغه بډا یو بل سره شو روان شو تاسو سورۃ مجادله اول سر ویل نو هغه اوس او خولا بای او اوس رضی الله تعالی یو بل روان شي هغه بیا زهار نو کړي دا تاسو ویلو کنه بډایم کړي یو بل سره کی رواني هډر کم شاز نادر خان زکه د بډا او د بډای دی یو بل سره بیا سي مینه ها هغه بیا سي یو بل سره بیا دی یو بډا یو بل سره بیا مینه ډیره دی غزوانه نو وکړه زکه هغه چې په دې پیګو چې ځانې کې خدای تعالی پر چا باندې اوس بډایوال کې دام څنګه نه مارم څوک بیا څنګه راکې دی خپل بډای سره گزاره وکړ دا سورۃ روم کې براشي اول الته ودته جعل بینکم موده و رحمه الله دې خزي خاون بارکوي تاسو مینس کې الله مودت مقرر کړل مینا پزوانه کې دا ورحمه او یو بل سره ډیر نرمي کوي ترحم د کی زیات د کله چې شي بوډاګان شي چې کله بوډاګان شي نو بیا وایي چې تام څنګه غلي مخ څنګه غلي خزي یو بل سره گزاره کو خیر دې که زمونږ دماغ کمزوري شي دي نو که زه خبره راځي سخت غونې کوم نو ته گزاره کوه او که ته سخت او یوزه به کوم گزاره کوم ځکه چې معاملې زمونږ ته دا ګډه وړه ده نو اوس چې کومه خزاخ بوډاګان دی معاملې ګډه وړه شو او گزاره یو بل سره نو که طلاق ورکړي هغه عیدت څنګه تیری ځکه دا ماواري بیماری نه راځي عیدت بسنګ تیری داغه حکم ذکر کوي والله یئسن من المحیض اغه زنانه چې نو مې شي دي من المحیض د مرض د کېدونه من نسائکم استاسو د زنانو نه ان ارتبتم که استاسو شک راغی مفعدتهن ثلاثه اشهر دا عدت 3 میاشتې دي 3 میاشتې به دا بډای نهسته چې 3 میاشتې وته جبر زې بخاول والله لم يحلنا غزنانه چې داغه ماواري بیماری نه راځي وړي دي نابالغ دي واده شوی دا او هغه یو بل سره روان شو نو عدت څه شه دي 3 میاشتې ځکه ماواري داغه ناراضي او د بډای هم ناراضي اوس بډای دا نو 3 میاشتې خو ټیک شو ولې دا بډای څلور 5 میاشتې لګ بیماری راځي ناراضي چې یو څلور میاشتې وروسته راغلی بیا باندې ناراضي بیا 5 میاشتې وروسته راغله کپدې کې 3 کاله مو واته دا به سي ناشته وي ځکه 3 میاشتې لا ماواري راځي کنه نو بیا به دا اله به وجود عدت نه چې ماواري څه شي ختم شي ځکه دا غیر راځي او چې دا چا نه راځي دا غیر میاشتې واولاد الاحمال اجلهن يذان حملهن واولاد الاحمال او امید ولا زنانه اجلهن داغو عدت ايذان حملهن داغو عدت اخودل داغو د حمل دي چې هغه حمل کې خود بچي پیدا شو جداغه عدت قوت بل ځای خاون کولې شي خدای دې کی چې خاوني په تخته باندې خلق لمبي او د دې بچو شو دغه وخت د دې عیدت نه شو او ته آزاد شو او کنه 15 میاشتې پکې وته لاس پکې وته اته پکې وته کال پکې وته کال نه نستینو چې بچي سو پورې نشي نو بل خاون نشي کولای تاسو ته ما ویلو دې یاد نه پته ولګی دا چې د حاملې زنانه عدت سره وضع د حمل چې بچي پیدا شي د بچی د کېدو پورې باغه په عدت کې دندې نو ور دې کور وځي او نو بل خاون کول شي د عدت ته اوس کومه زنانه چې داغه حامله ده او وفات خاوني وفات شون داغه عدت بسي ځکه چې داغه عدت خو څلور میاشتې نه سورځي په کار دی عدت د وفات خواغه دی او دلته قران وی چې عدت څه شي دی بچي پیدا کېده نو تعارض رانه اوس ته کو سورۃ بقره وی چې عدت به د کومې خدي چې خاون مرشي عدت به سوی څلور میاشتې لا سورځي او سورۃ نساء سوی چې کومه خزه خاوني مرشي او د دې په بنفس باندې بچي نو عدت به سوی بچي وضع د حمل نو تعارض راغی کنه نو دیږي کې اوس مونږ تقلید منو دیږي کې اوس مونږ اجتهاد منو چې اجتهاد نه منو نو بیا وسکو د یو آیات نو وسکو منکرې کو بګنه ځکه چې اجتهاد منم نو تقلید منم نو امام منم نو چې امام نه مني نو خرابېږي اوس بیا هغه آیات نه مني یا بدانه مني نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه په کې اختلاف دی رائے پکې دا غو دو دي د علي سے پکې ځانو مسلک دی او د عبد الله بن مسعود پکې خپل مسلک دی علي رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه
زنانه با ابعد الاجلین عدت تیری اوس به موږ ګورو د دې بچی دی او هغه بچی یو میاشت یو نیمه میاشت وروسته د دې اته نه میاشتې شوي دي نو کېدای شي چې میاشت وروسته د دې بچی پیدا شي نو دا به عدت د وضع د حمل نه تیری دا به عدت تیری د وفات ځکه هغه اوږده نیټه ده ابعد الاجلین چې دا یقینا دغه نوځي عدت کې د خو نکاح نه کیږي چې دا په یقیني د عدت نوځي ځکه نساء وي چې دا په میاشتو تیری څلور میاشتې لس ورځې او دا وي چې په وضع د حمل به تیری نو لري نیټه د عدت کومه یو شوه د څلور میاشتو لس ورځو نو هغه به تیری او کنه د دې بچی چې دین هغه دا ته نو میاشتو نو د دوه درې میاشتو نو اوس سورۃ النساء وي چې عدت به تیری څلور میاشتې لس ورځې او علوق راغله د دوه درې میاشتو بچی دی نو د حمل وضع د حمل عدت یو ګد نه دی نو دا عدت به تیری نو هغه مذهب دی چې دا به عدت تیری په ابعد الاجلین سره نو دا هغه آیات د دې یو سره تکراو را نه دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا نه دا د علي صاحب سره په دې خبره کې مخالفت راغله اجتهادي اختلاف راغله اجتهادي اختلاف جنگ ته نه وي خچ یو سره څه کوي کنزل کوي چې دغه کافر دی بل دا بل کافر دی د جرف لیدین نه د اسلام نه وته بل به دوه د اسلام نه دا د اسلام په روح نه دی پوه عامیان چې په خبره پوه کړی نه کنه دا چې مسلې ته مخه کنه ته خو پیږي خو هغه نه پوهیږي نو یو بل کافر کی بیا یو بل بسکی کافر کی نو دا د جنگیدو مسلې دین نو چې جنگیدو مسلې جنگ به ولګای نو علي صاحب په دې کې خپل رائے ورکړ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سره مباهله ته تیار شو وینا نه څلور میاشتې لس ورځې د هغه خزي عدت دې چې خاوني مرشي په نفسي بچي نه او چې په نفسي بچي نو دا آیات د غیر پر ناسخ دي د عدت بچي بچی پیدا کېدل او زه په دې مباهله کوم چې سورۃ النساء القصرى یعنی سورۃ طلاق دا د سورۃ بقره نه رسته نازل لې ندی داغه د حکم تخصیص وکړو او تخصیص نوم یو قسم نسخ وي چې د څلور میاشتو لس ورځې عدت د هغه خدي د وفات عدت چې په نفس بچي نه او چې په نفس بچي نه بیا عدت هغه نه بیا عدت سره دا مذهب د چا شو مسلک د چا شو د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د کوفی د څلور شپږو سو صحابه او مفتیو نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک څخه کړل ورا کړل نو زموږ مذهب پکې څه دی دغه دی بده کی چې دا به عدت تیری وګد نه کنه وګد خدای مزه شو وضع د حمل دا به عدت کومه خدي چې حامله ده نو د زمون په صورت النساء باندې عمل نه په صورت بقره باندې عمل نه په صورت النساء باندې عمل کو ټیک هغه هم دی هغه د هغه چا عدت ته چې حمل نه او چې حمل نه چاري نه عدت بیا څلور میاشتې لږ ورځې نه دي هغه حکم خاص کو په غیر حاملې پوری حامله زنانه چې خاوني مرشي دا غیر عدت څو دی وضع د حمل بس په بنا شوي دې بنده بوشه زړه بوشه اوس به بوشه میاش نه ما هو تخته وي تلا میاش چې دا خاوني مړل او هغه غسل داغه هغه غسل ولا ورکی عدالت د خدي بچي وشو نو خدای څه شو زیاده شو روزګار شو بس دغه نو وته دی ته واولات الاحمال یو خواندان واولات الاحمال بچي ولا زنانا یجلهن دا وعدت ايذان حملهن چې خپل حمل کړي ومن يتق الله ذو الله یری یجعل له من امره یسرا او وګرځي الله دوی د پر خپل کار نه سانتیا دا د الله په حکم دی انزلوا الیکم تاسو ته علی گلی سو چې د الله نه یری یو کفرانو سیئاته الله برده تکلیفونه لري او یو له اجر د پر اجر زیات کی تق یتق الله ډیر پیری ذکر کوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا دیم نمبر آیت کې ګورئ څوک چې د الله نه یری الله مصیبتونو نه به وباسما بیا وروسته فرمایي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا څوک چې د الله نه یری تقوا اختیار کړي نو زما په اساني راولم وروسته بیا وي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته الله ورته ګناهونه معاف کوي او يجزم له اجر او اجر به ډیر زیات کی دا فائدې د تقوا دي تقوا څه ته وي ځان د ګنا نه بچ کول دا فائدې په عبادت باندې نه دي مرتب چې مونږونه ډیر کوو دا به کوم او دا به کوم او دا به کوم نه دی ویلي څه ویلي چې څوک ځان د ګنا نه بچ کینو د مصیبتونو نه به خلاص کما او فراخي به پیرا ولما او بل څه د اخرت اجر به ويجزم له اجر او اجر به کما زیات کما ځکه ما تاسو ته ویلو چې رسول الله اسلام اتخذ المحارم تكن اعبد الناس ځان د حرام کارۍ نه وساته د مالی حرام کارۍ نه ځان وساته او بدني حرام کارۍ نه ځان د ګناهونو نه وساته تكن اعبد الناس نو تلوي عبادت گزار فی یا د معمولی عبادت الله ته په ډیر زیات سره قبول لې او چې تقوا دې کې نه یہ بھی کرے دا غیندوانو معاملې ښه منظم کوي او غلام کوي صحیح